بسم الله الرحمن الرحیم باب صلات الکسوف نن ولا 43 نمبر سبق کې ومو صلات کسوف صلات استسقاء او قیام شهر رمضان متعلق وضاحت کوو. صلات کسوف چې شتل شي چې کله مرسترګي تاندر ونیسي پاغه ټیم کې خلک المنز کوي ناغه المنز امام کول شي 2 رکعات د نفل په شان دی وکي یو رکوع کې مخکې ولکم روایت چې 2 3 رکوع 4 5 رکوع منسوخ شي دي وګت قرات ورکه کې خدا منځ مخفي کیږي صاحبینو په نيز دا مسله ده چې نه ادا منځ په جوات یې غنه بعد به دعاګان استغفار کوي تر دې پر چې سترګ رڼا شي کبه څو شولو مې سترګې نه بلکې میاش تاندر نیولې ګما کوي بیا پکې جامع منځ نشته ذکر سړی شپې کور ټیم کې بس خپل کور کې دی وکی خطبه مدبیا اور کې نشم دا مسله تخی باب صلات الکسوف دا باب دی په بیان دیغه منځ کې چې کله سترګه تندرونی سیغه د پر کولې شي وای ځان کا صفت الشمس چې کله سترګه تندرونی سی تکتور شي ان کا صفت منتور شي صلی الامام بالناس امام چې د محلی او د مسجد ولدا به خلکو ته پړاوي کې رکعتین 2 رکعات منځ که هيئت النافله د نفل په شان دی په کل رکعت رکوع واحد الرکعت کې یک رکوع 2 سجده ويطول القراءه فيهما قرات پکې اوګدی لکه سوره بقره وغیرہ چې شوشي خلق به دعاګانې وغیرہ کې قیام قنوت کې به خدای پاک سترګ رڼا کی ويخفي عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب وایي چې دا قرات پټي ځکه دا ورځ ول منځونه شي دا شی پټي لشي وقال ابو يوسف محمد رحمهم الله صاحبان وایي ملګری يجهر په جوات وایي د اختر منځ په شان دی او د جمعې منځ په شان دی ثم يدعو بعدها به د منځنه بعد دعا غواړي په ناستي باندې په ولاړی باندې قبله طرف ته وي حتی تنجلي الشمس ترجیح سترګ رڼا شي سپین شي ويصلي بالناس خلق تبدا منس پړوي الامام الذي امام يصلي بهم الجمعه چې کم د جمعې منس پړوي فإن لم يحضر الامام کبه امام نو حاضر نو صلى الناس فرادا خلق به یوازي منفردن ځان ته منس پړاو کی مختی چې وليس في خسوف القمر کبه ګمکی تندر نیولی ترشی پاکی منز نشته جماعتون دی جامع ولا زکال تا کې شپای خلکو ته نور مشکلات جوړیدل شي وین میسل کل واحد بنفسه هر کا ځان ته استغفارات و غیره وکي او دعاګانې دی وکي منځ وکي وليس في الكسوف خطبه د کسوف ولا منځ کې خطبه نشته مخته تبل منځ خبره خای شکل باران نه کیږي د برانه ضرورت وی خلکو ته فصلونه مسلونه خرابېږي هم د شیطانور وچکلای وي نه خلق به 2 رکعات منځ کوي وساګت شو کې استغفارات وغیرہ به ورسته وغوړي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلی دي چې استسقا د لپاره منځ نه د ضروري چې بس صرف منځ وکړل شي دینه بغیر دا طریقه کې د صدا کې وکړل شي استغفار ذکرونه دعاګانې وغیرہ نور ډیر شان کې دلی شي قال ابو حنيفه رحمه الله امام صاحب وی ليس بالاستقاء صلاه مسنون بالجماعه فجمع سره صرف نه د ضرورت په جمع سره د منځ وشي دا سنت طریقه نه ځان تا کولای شي جمع سره کولای شي منځنه علاوه نور طریقې دي د پاره کېږي صرف په منځ کې دا طریقه نه ده منحصره فإن صلى الناس وحدانا كخلق ځان ته منځ وکو جاز دا جائز دي وانما الاستسقاء استسقاء معنا خدا د الدعاء دعا غختل والاستغفار الله نه مفي غختل لك نوح عليه السلام خپل قوم تویلو استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا کوم تاسو استغفار وکي الله بدر باندې برنو اوري بسونه بدر کی بچي بدر کی وغيرها وقال ابو يوسف محمد رحمهم الله صاحبان وی چې يصلي الامام رکعتين امام بوله 2 رکعات پڑھا کی يجهر فيهما بالقراءه قرات پکې زور سره وای جوته ثم يخطب بخطبه وي ويستقبل القبلة بالدعاء دعاء بقبلي طرف ته کې امام بودريږي ويقلب الامام رداءه امام بد خپل چادرم بدل کې سمن لون دی پیسي بي پاسه وخیږي پاسه ول لاندې دا طرف به په دې طرف کې بل طرف په دې طرف کې په سړ به کې معنی ده خو زمونږ حالاتم د سی بدل کې ولا يقلب القوم ارديتهم د کوم مقتدیان دي قوم دا خپل ټیکري چادر نه بدلی ولټکې بنا ولا يحضر اهل الذمه اندسي کم غیر مسلم دي دا بنه حاضري ګل الاستسقاء استسقاء د پر زکه چې دا رحمت وختل شي او د پر رحمت نه باب قیام شهر رمضان څکله د رمضان میشتره شي پاکي تراویح کیږي دغه تراویح تل شي قیام رمضان پر رمضان کې ودریدنه ایشی یستحب دا مستحب طریقه دا ایجتمع الناس فی شهر رمضان بعد العشاء عشاء بعد خلق دا
رمضان میاشت کې جمع کیږي سنت مؤکد ده. فیصلی بهم امامهم 5 تراویحات، امام بدو ته 15 تراویحې پړوي او یوی تراویحې کې 4 رکعات ورکوي او هر تراویحه چې کې 4 رکعات 2 رکعات مونږ بزان ځان ته کوي د سینا چې 4 په وزي وروکي. فی کل تراویحه تسلیمتان، پاره تراویحې کې 2 تسلیمه دي، معنا په 2 رکعاتو به سلام وړي، 4 رکعاتو د پاره بیل بیل سلامونه. ويجلس بين كل تراویحتین، هر تراویحو په مانځ کې 4 رکعات وشو، بیا 4 رکعات ورپسې کېږي، دی مانځ کې به کینی مقدار تراویحتین د 4 رکعاتو برابر به ذکر فکر کوي. هغه نه بعد چې کله دا 15 تراویحې وکړي منه 6 رکعاته، ثم یوتر بهم، امام بیا دو ته وتر پړاو کی. ولا یصلی الوتر بجماعت، جمع سره وتر مونځ به نه کوي په غیر شهر رمضان، د رمضان میاشتې نه علاوه په نورو میاشتو کې صرف رمضان کې کېږي.